الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عذاب القبر حق متفق عليه. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې باندې د علم او د عمل توفیق را نصیب کړي. الہ العالمین موږ او تاسو دیني ګړي دنیا ته د ازمایش او امتحان د پاره را لېږلي بس درنګ دے او کسات دے په موږ او تاسو مرګ راځي او موږ او تاسو تډېر سخت مراحل مخله پراته دي. د ځن کدن دا وخت ډېر نازک وخت دی. کدی وخت کې زموږ او تاسو ایمان سره خاتمه وشي او رب کریم دې په خپل رحم او کرم داسیو کی د زموږ او تاسو ټول مسائل به حل شي، ټول پریشانای به ختم شي. او کده زن کدن حال خطرناک شي نرست ټول ناکامی ده. بیا ور پسې زما عزت مندو د قبر یو ډېر روغت ژوند دی
او د قیامت د ورځې د دوی مشپېلې پوری په دې قبر کې زموږ استاد پاتې کېدل دي او دا قبر تشیا وکندا او د خارو ډېرې نه ده بلکې دا ځان ته جدا یو دنیا دا یو عالم ده پدې کې باز خلق د خپل ایمان او د نیکو اعمال او د وجنت پلوي خوشحالو کې دي پلوي راحتونو کې دي الله دې موږ او تاسو په خپل رحم او کرم پدې کې راولي او ځنې خلق د خپل بیمانی او د ګناهونو ظلمونو د وجنا ته یو لوی عذاب سره مخامخ دي ما چې دا کوم آیات مبارکه د سوره ابراهیم ولستو ندام د عذاب قبر بارکه ده دا عذاب د قبر د ایمانیات نه ده لکه څنګه نور خبرې دی ایمان دی الله منل او که څوک نه مني کافر کی نو داسې عذاب قبر که څوک مني مؤمن دی او که سره منځونم کوي روزیم نیسی زکاتونم ورګي خدای وای دا قبر عذاب نشتا ادا سي او ټوکا او مسخره ده نو داسې سړی د الله په نسبت په مؤمنانو کې نه دی بلکې د کافرو نه دی زموږ د علماء کرام ویلي دي چې تقریبا کم زیات سوار لسو آیاتونو کې د قران شریف کې د عذاب د قبر ذکر راغله احادیث خو په دې باب کې بشمیر دي او تواتر تر رسیدلي د سوره ابراهیم د دې آیات چې ماولستو ترجمه ده فرمای یثبت الله الذین آمنوا مضبوط وی الله هغه کسان چې ایمان وروړي دي بالقول الثابت فی الحیات الدنیا پوینا مضبوط باندې پجوند دنیا کې الله مؤمنان په دنیا کې په ایمان کلک کړي دي مضبوط کړي دي وفي الاخره دې کې د اخرت معنا دا وفي القبر عند السؤال الله په قبر کې مضبوطی په وخت سوال کې ويذل الله الظالمين او خطا کوي الله په سوال جواب کې ظالمان اے دنیا کم دی مان لارت خطا دا او پا قبر کی بم حیران و پریشان وی ویفعل اللہ ما یشاء او اللہ مالک و خالق دے کوي چی سیخ و خشیب نو حدیث دا متفقن علیہ کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی نزلت فی عذاب القبر دا آیات دا عذاب قبر بارک نازل شوه دے اے دی مردت پا قبر کی ویلے کی مر ربک رب دے سوکون دے وی رب میں اللہ دے پیغمبر دے سوکون دے وی پیغمبر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے سو وی اسلام دے نظم عزت مندو دا قبر زمونگ استاسو دا طولو مخیل دے سا خبر زمونگ استاسو طولو شریکی دی د دې وعظ او د نصیحت او د جمعې پر ازیاس روزانه په مسجد کې چې مسلمانان راجمعي او یو عالم ورته د دین خبرې کوي دا یو شریکه جرګه ده ځکه دغه عالم او د ټولو عوامو مخې له ځن کدن دی او ځن کدن پته لګی نه چې څه وکړي
ځکه کله و یو سړی دومره نیک اعمال کوي چې د او د جنت په منځ کې یو غس فاصله پاتې شي خدای د تقدیر په کاغذونو کې بدنصیب لیکلې آخر عمر کې داسې کارونه شروع کړ چې اور لاړو نو پدې دې مسوګنو دوکه کې جرز غو فل حال ډېر مزګزار اټول رس تلاوت کوم ذکر کوم جمعات کې ناستم اعتبار خاتمه لرده ور شیطان جنت کې ادم ملائکه پټولی کې دینلوی مرتبه وکمځه کې وی شیطان کمځه کې د ملائکه پټولی کې او په جنت کې هغه وخت څومره لوی مرتبه ده لیکن اختتام له وګورئ اوس په سره ډېر نیک دی ډېر تقوادار دی وګوره پته لګی نه چې د مرګ نمخ کې بدن سره جوړيږي دارنګ راغلی یو سړی ډېر ناکار اعمال کوي او د اور په منځ کې به یو غز فاصله پاتې خدای په ازل کې لیکل د نیک وخت په اخر عمر کې داسې کارونه شروع کړل چې بس جنت لاړو تاسو ګورئ د باز خلکو زندگی ګډه وړي لیکن د مرګ نه مخکې الله زندگی جوړه کا او الله ورته خپل ځان او د قبر خیرت طرف ته توجه ور نصیب کا د زموږ استاد دا خاتمه او د ځنکدن کامیابی دا یو پټه خبره ده د یو لوی نلوی عبادت گزار بارک دا خطرشت چې اخر کې به پګړ وډو سر شي او د یو لوی بدعمل بارک دا احتمال او دا خبرشت چې اخر کې سم کارونه شروع کی یو خدا خبري چړل وردن نشي نو غرور تکبر ختم شي ځکه لوی پسکه ستا او زمون د ټولو د ځنګدن پته نه لګي کې دې شي ځان پچالوي او څوک در لاړو سشه نخکاری داغه خاتمه په ایمان شي او ستا خاتمه خراب شي اور تلاړ شي بلکې په دې اعتبار د ځان یو سړی د کافر نه د ځان نه لوي کافر کې دې شي ایمان راړي اخر وخت کې او مومن کې دیشی چې اخر وخت کې سشي پګړو وټو سرشي دیو جن د ارچا زورونه د الله رب العزت پلاسو کې دي د الله حبيب بدا دعا ډېر ډېر کولا اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك د صحابه ورته قربان مو خو پتا سو ایمان وروړی تاسو په مونږ یریږي ودا زړه د الله د غوتو په منځ کې ده کپلې چې خو خشنو وایړای که خو خښونو ایمان په لبه راوړی په ایمان باندې کلک او مضبوط کی اګه خو خښوا نو په یو سات کې به کفر په لس کې او بیا خونن زمانہ د فتنو دور ده اخر دور ده نو دا خوري رم د خطرې ده د اخر زمانه په فتنو کې په صحیح روایتو کې راغلي وای ساری وی سره خپل مؤمن وی نو ما خام بخغټ کافر تی جوړي اما خام با مؤمن وی نو ساری به کافر شوی پچن پیسو د دنیا په لالچ بخپل حیا خرسي خپل دین بخرسي خپل ایمان بخرسي او غ دنیوي اعراض به مخلکای نو د اخر زمانه خو خبر ډېر سره ډېر د عزت مندو د خطرې دا نو عذاب د قبر دا حق ده یوي سما دا حدیث لستا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وې دی يهود یو زنانه ما ترادن نشوا فذكرت عذاب القبر ناغید عذاب قبر ذکر کو اې عذاب قبر په پخوانو دینونو کې مو یوازې دین اسلام نه ده په تورات او انجیل او د ټول آسمانیو کتابونو کې د عذاب قبر سو داغه ذکر فقالت لها
اعاذك الله من عذاب القبر. دا دی یهود زنانه ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته وی بی بی تا دی الله د عذاب قبر نا په حفاظت کې وساتي. بی بی ته د مسلې پته نه و چې الله حبیب له چې وحی شو نو کی ایمانیات کو فروع اعمال داغه ذکر به امت تکولو. ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرمائی و اماد عذاب قبر بارک د نبی علیہ السلام نے تپوسو کو فقال نعم عذاب القبر حق و او عذاب قبر حق د الله حبیب ورتوي. ادي کی ګوردا خبر هم دا ک یو کافر او خبر او که حق یا حق ده نو کافر خبره بم بني اکه یو مسلمان ده خو خبره نه حق او کا نو اگر چې مسلمان ده خو خبره د منلو قابل نه ده. بی بی فرمای فما رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ بالله من عذاب القبر متفق علیه. بی بی فرمای ما چې الله د حبیب نه دې مسلې ته پوښو کو دین پس داسې مزنو کړي چې پاغه مسکه د عذاب قبر نه پناهی نه مختی. وردا مسکه منتهى تشهود کی کینو تشهود وایو بیا درود وایو نو دې درود پس دا دعاګانې براغلي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. نو هر وخت مسلمان په خپل دعاګانو منځونو کې د قبر د عذاب نه پناهي غواړي. د قبر عذاب حق دی او دې باندې زموږ استاد ایمان دی او د عذاب قبر بارکی ډېر سو امت ته د الله حبیب فرمایلی. یو حدیث دا سه ده وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. انس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یو بندہ چې کله قبر کې خودی شي اوس پارل شي لکه دا حال په موږ تاسو ټول را روان دي رزدا کال له مخ کې له رسل دي او دنه بس دا خلق را روان شي قبر تیار شو. نو د حدیث دا سه ترجمه ده وای دا مړ د خلقو د پیزار اغه کشار لا اوري چې بس د ملکان راشي نکیر او منکر ورته راشي لا غیر روان دی د ای غواز اوري اتاه ملکان دت دو ملائک راشي فیقعدانه د پقد قبر کې نه یا وای ویخه کو دے ها سپکه مالا شورو نه کړی به شورو په خوب وکا پس زمانه شورو کول انتظاری بس ای مودشي یا بھائی د دې دومره راتلو مقصد ګره دا وعظ او نصیحت اوریدل دي. بعض خلکو ته پټول افته کې د الله او د الله د رسول او د قال الله او قال الرسول مکنه ملاويږي دا د روح خوراک ده. بدن لک خوراک نه ملاويږي بدن ضایع کی کنه ضایع کی دا سی روح بس ګډ وډ شي. دا خبره ترتیب سره اوري کچاله خوب ورزي زرزي په مخ یو لپ او با چوي ادي وای جیسے نو له تختیرانه او بو سره باندې بیا مور سره چل کې او یې څنګه یې خو په مخ واجو مرانه خوبونه تختی نو ویخ کې دی وای چې مانم خبره نه ګډ وډ وای فیقعدانه دیکھې نه
اې د انسان دا عقل یوځه پورې کار کوي چې دې کار پریږي به وਹੀ د لاسونی سوز ما پس راځه کتا سوې چې مو غلحت جمره جوړ کړي چې مړې پکې څنګه کېنی دا بس عقل خبره نور ختم شوا دې په دې خبر کې کېنی سو کوئی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کوئی اوس کته چې څنګه کېنی نو ته عقل خبره اوس د شریعت سره ټکراوي د خبر او د قیامت خبره دا په دې عقل چته معلومیږي دیکھے نہیں نو دا دواړه ملائک ورته وای ما كنت تقول في هذا الرجل تا بد دې سړي بارک سوی رسول الله علیه السلام ورته یادای ادا مسله نشتا او په دې دلیل شتا جګنه په قبر کې د الله د حبیب صورت مبارکه هغه غني دی مړي له مخامخ کول شي دا به دلیل خبره ده نو هر چې مؤمن دې دی وای ز گواہی کوم ا الله بندو او د الله رسولو چې دې سوال جواب صحیح ورکی فیقال له انظر الى مقعدك من النار قبر کې ور کڑکے کولاو کی وای دی اور لو ګورا جهنم ورته وخی وای کې چې ایمان دې نه وروړې سوال جواب صحیح نه داستا زه قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه الله تعالی دې په ځای جنت زه درکو فيراهما جميعا نو دې دواړه ځایونه وګوري اولی اور والا زه وکړو چې ګوره دا دې زه خو جون کې مالک رحمتو او تعالی په دنیا کې د ایمان توفیق درکړو او دا رحم دومره شو چې خاتمه دې په ایمان وشو او په قبر کې درله د سوال جواب صحیح توفیق درکو نو دا اور دې زو خو الله درته دې په ځای صدر کو جنت درکو الله دې موږ ته سره دا معاملې وکي واما المنافق والکافر هر چې منافق دی او کافر دی نو ویل کېږي د ته چې ته د دې رجل بارک سوې فیقول لا ادري كنت اقول كما يقول الناس دا کافر او منافق وای مال پته نشتا ما خو چې خلقو بسوي نو ما بموي زما خو تا ویلی ما ویلی دي نو چې خلقو وې دادی ما وې دادی اکای وې دادی ما بموي دادی فيقال له لا دريت ولا تليت دته بوویل شي تا نزان پوي کړو ندي سلستلیو ويضرب بمطارق من حديد ضربه دې د اوسپنې په ګروزونو والے کیږي په دې قبر کې فيسوي حسيحتن نو دې داسې چغي وای يسمعها من يليه غير الثقلين چې اوري دې لراغسو چې د سر نږدې وي بغیر د پیریانو د انسانانو نه دې دومره چغي وای چې سید العالمین علیہ السلام فرمای دا چغه ملائک موری زناورم اوری ټول مخلوق اوری سیوا د پیریانو او د بنی آدمنا متفق علیه ولفظه للبخاری رحمهم الله دې په دې قبر کې داسې والے کیږي چې دا چغې د پیریانو د انسانانو نه بغیر څو کوري اکه موږ تاسو اورې د ایمان بالغیب مسله ختمېږي موږ به حواسم ویلو کله مړو دا چغې او عذابونه موږ اورېدل بیا وسو دې یې مړ نه خای نو عذاب د قبر زما عزت مندو حق ده اپا دی قبر کیا لوی نعمتون دی جنت تے بس دا مومن دی خپل جنت لگوری ادی خپل خوشحالو لگوری ادی وی ار وقت دا وی لکرسو براشی
وی الله قیامت زر قائم کی جز دی خپل زیر وردن نشم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة متفق عليه. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی اے پکار دا چې تاسو متوجی او عربی کې غنی چې پښتو کې د حدیث غو مفهوم درته یاد وي یا بھائی سمو خیال لے کچادا سے ملغلری تقسیمولې چې په یو یو ملاټوله دنیا سمیده آ قیمتي دي که د رسول الله ولا خبره قیمتي دي یا بھائی. دیو جن صحابه یو صحابي د الله د حبيب په مجلس کې ناس شکر پر راغه ویوخ دی د ګوډه غپړې شلولې او بس لاړ نو بس هغه سمدستی پویل شو پاسې دوی رست وای کاش چوخ مې رکشوي وي اتلې دې هر په لږه لاړ وي او چې ما د رسول الله عليه السلام خبره اوریدل سنه وکړه دا مې نه پریخه. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی از چې الله د حبیب نو ملم نو تاسو صلی الله علیه و آله وسلم ازان سره وای درود شریف سره مجلس با برکت جوړیږي او دا ور سره معطر او خوشبویدار جوړیږي. انند جمعه مبارک او رزم دا د جمعه پشپا او رز د ټول ورځو شپونه درود شریف ویل سړي ډېر زیات پکار دي. یتا سو هغه موږ یو دریش په درس په درود شریف کو سوره احزاب کې وای که څوک دا وای چې زماري دنیا او د آخرت دا ټول غمونه ختم شي نو درود شریف دې ډېر وای. تاسو کې چا د جمعې د ورځې خیال ساتل آبای کم از کم ګوره د جمعې د مبارک او ورځ دا چې د نور ورځو په نسبت سړې سو کې ډېر درود وای اوس هم پاتې د لارس تر ماقام بانګ پوری جمعې ورځ د درود شریف له زور ورکې د دنیا او د آخرت ټول غمونه پېس کی دا په ټول ختميږي. ویو پتاسو کې چې کله وفات شي رسول الله عليه الصلاة والسلام وای نو پیش کیږي په دوانه اغازید د سحر او مازیګر وای کده د جنتیانو نه نو د جنت غزه ورته پیش کول شي او کده اور والے نه نو سار او مازیګر ورته د اور غزه پیش کول شي او ورته وای دا د زید چې کله دی الله را پورته کی جنتی ته وای دا جنت دی زید دا نعمتونه ادا خوشالۍ دا نعمتونه ادا خوشالۍ استازه ده چې کله تا الله را پورته کی. او کچری اور والی نو اغلوی دا استازه ده چې کله را پورته شي دا هغه اور سرات دی قبر تم را رسی او دا هغه جنت سرات سدي هغه دی قبر تر را رسی. دا مړې په یو لوی خوشحالو کې ده په مزو کې ده په چرچو کې ده ورته وی چې راپور تشي د تعالی چې د کم جنت هوا راځي اکمه خوشحالي ته ګوري دا ستازه ده او د دې وی الله قیامت قائم کی چې د خپل ځای لرشم او ور والا وی الله قیامت مقائمه دام د متفقن علی حدیث ته. نو عذاب د قبر زما عزتمندو حق ده د دې دا مزي او چرچی دا حقی دي. د زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت ده
قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبن النجار پمند دی کی چې الله حبیب علیہ الصلات والسلام په یو باغ کې د بنو النجار قبیله علی بغلة له یو خچر باندې ونحن معه من ورسرو اذ حادت به فکادت تلقیه ناسا پی دا اتره دا سورلی ان قریب وچ نبی رسول الله غرزول تاسو زمیدار وطن د خرو تریږي اسو تریږي د چې په سور کسي ان قریب ای چې هغه غرزه ان قریب وچ نبی علیہ السلام غرزول وی و اذا اقبر سته و خمسه راوی وی مخله یو شپږ یا پنځه قبرونو هغه سره د سورلی اتره دا فقال من يعرف اصحاب هذه الاقبر وسوق د دې قبرونو خاوندان پیجني اے پیغمبر سره د لوی شان نه عالم الغیب نه دی وای دا قبرونه د چا دي فقال رجل انا یو صحابي قربان زی پیجن قال فمتى ماتوا ودا کسان کلم رشوی قال فی الشرک ودا د شرک او د کفر په حال کې مړ شوی فقال الله حبیب علیہ السلام فرمایل ان هذه الامه تبتلى في قبورها ودا امت دایمان ازمائش کی دیشی په قبرونو کې دا قبر د ازمائش او د امتحان یو ځای دی فلولا الله تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه وکدا یار نوې چې بیا به مړی نه دفن کوي یار سره به حواس بایلی مړی ته وسو نزدیکیږي نه نو ما بد الله نه دعا غختلې وې چې تاسو له عذاب قبر اورولې وې لکه چې اورم دا د پیغمبر معجزه وا وېزوس د دې عذاب قبر اورو کدا یاره نوې چې حواس به بایلې او څوک به مړی نه دفن کوي دا مړی چې وای سمو خیال لې کدا چې جواب دې زنانه ورته کینی اته سو ویولم بوي دا د الله حبیب فرمایلی دی پردا چولو کې د الله سمره لوی حکمتونه دي زموږ دا پټه غونډه عقل کله غیله رسې کله نه رسې او کدی مړي چغي والے سو پر سره ناس وې باقاعده چې مړې مجرم دی نو دې چې په وګو مسلمانانو لري دې چغي وي وای هاي تبعی د چرته مې بوزي او چې الله بخله نو دیم خبرې کوي او دا خبرې موږ نه اورو زموږ پیغمبر علیہ السلام اوریدلی زموږ په ایمان دی زموږ په سره دیو قدمونی شابه زر زر میں وړای دیو جن دې مړی په زر د فن کولو کې سنت طریقه را نو څومره حکمتونه دي دا خياران مشران وای چې مړې خخشي نیم غم ختم شي زنانم پریشان دي بیا د پښتنو د جهالت یو خویم دی کما شوم مړکیږم چې مړې خخ کړي دی وای مړ دي چې غدل وړای نو ورکه بیا خلک وای چې مړې پروت دي ډوډۍ خوري دا د جهالت یو خبر چې مړې پروتي که څوک مړ کیږي که ژوند دی کیږي د لوګي نه او که ډوډۍ وخوړه نو بس د پښتنو پنيز دا سر کفر دی نو ګور په دا او خياران مشران وای چې مړې دفن شي نیم غم ختم شي بل سمو خیال لے د چاپلار اورور او رشتہ دار مړ دی والله بخله ا د یو غنټه دو ایثار کو وای زویرا روان دی او جنت نه ایثار کو دو ور سره دوستی وګه کو دشمنی ور سره او ایمان سره وای دغه د عمر عمر روجی چینی وی ادا منزونه کوله ګرمای او سردای له نه قتل نو تو خدا جنت ته الله نه غوښتوس جنت ورګړه غوتی ته ورپریسه نو دا د خپل مردگان سره ظلم دی چې هغه الله بخله اتاره ایثار کړي
مړی هغه عمر ایثارول دي چې قبر تیار شو نو بیا پکې شریعت کې دانی شي چې وای فلانه نه راغله فلانه نه راغله بس چې قبر تیار شو مړی له غسل ورکړې شو کفن ورته ملاو شو نو د الله حبیب وی اسرعوا بالجنازه د جنازې په وړو کې تلوار کوي دا وړل به زر وی نو نبی علیہ السلام وک چردا ير نوې چې تاسو به مړی د دفن کوي لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر نو ما ود الله نه سوال کړي وي چې تاسو له عذاب قبر اورولې وي الذي اسمع منه اغه چې اورم ثم اقبل علينا بوجهه ادي په لګور تاسو مخ کې واورې دل چې عرش आवाज اوري مگر بني ادم نه اوري د الله د حبيب سورلې आवाज واوري د کوی نه ریدو اپا بد شو وای شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله او زیل لاړو نو د الله د وحدانیت مسله او کا او د شرک نفي وکا داخل کولوي استاد خبره خو زمو ذهن ته غرزیدا وې دلته څه قبرونه یو د اسونه جنا جوړ شي بوېزو نو التسم شي ا قبرونه د مسلمانانو نه دي په خبر ورسېدای کنا نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله ورته چې د مړي عذاب قبر دار شی اوري سیوا د پیریانو انسانانو نه ویتاو چې داسونه بوزي دای چې د برزخه خبري ووري دومره hebat پراشي چې پدای دستونه ولګي نټوري بیماری خو د معدې نه دي اب معده چې چلان شروع کی نټول سم شو یا خلکو د دای د جواب نه تعجب کو چې دا مړ خو کول لکای دا اصل تللو هغه د برزخه hebatنا کی چغي واورې دي ناغي سره دا هغه خېټه نرم شو او هغه دستونه او کل بیماری خو د بیمارو ټول مرکز خو سره معده دا دلته موږ د الله د حبيب سورلی اترې دا بیا د الله حبيب را متوجي شو صحابه کرام ته فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار تاسو موای نعوذ بالله من عذاب وی پنایو غوړی د الله په نوم د عذاب د اور نو صحابه وی موږ د الله په نوم پنایو غواړو د عذاب د اور نه قال تعوذوا بالله من عذاب القبر پنایو غواړی د الله په نوم د عذاب د قبر نه قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر صحابه کرام وی مون پنای غواړو د الله په ذات عالیه د عذاب قبرنا قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وی پنای غواړی د الله نه د فتنو نه پټی دی که سرګند دي قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن صحابه وی مونږ موای ولا مونږ پنای غواړو د فتنو نه کپټی دي اک خکار دي قال تعوذوا بالله من فتنه الدجال وی پنای غواړی د الله په ذات عالیه د فتنې د دجال نه قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال وی پنای غواړو د الله په ذات عالیه د فتنې د دجال نه رواه مسلم زما عزت مندو د قبر عذاب حق دے او درنګ دے او کسات دے مونږ تاسو ور روان یو اب ځام تاسو له پته دا بس مو چې قبر لورو رسید نه د بچو یاد نه د خزي یاد بس مو چې خاري در باندې واړولې څوک تاسو کولو والدې نشتا کښتا تاسو صبر روزانه د فلونه د مور خپل پسې کوي بھائی اسور خیراتونه د مور خپل پسې کو چې موږ ته بس خو جلاړي او سور از بس هغه د رسم رواج ناشته دا او رواجی دعا د نور ارڅ خبره صدا ارڅ خبره هیر د بیا بته او ستا ایمان او اعمال وی کچره خپل ژوند دې تیر کړي خود خوشحالي ژوند بدی په قبر کې او کنه غټ وټه نو بیا به تکالیف سره سره مخلوي تکالیف سره بسوی مخلوي بعض روایاتو کې تاسو دي صحیح روایاتو کې واوریدل چې ملکان راضي
بعض روایت ترمذی شریف کې دا راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای کله چې مړی ته قبر ورکړې شي دا قبر څه ضروری نه دی چې نه خاورې دي دا چا قبر د میانو خېټه شي او که سړی لکه هندوان خپل مړ اوسوځي او د غیرې په دریاب کې والوځي الله هغه ته په خپل قدرت او قبر ورکي نو کله چې مړی ته قبر کې وردن نکړې شي مړې نو د تراشی ملکان اسودان یو دو ملائک چې رنگونه تور وي او دا غي سترګشنی وي یو ته منکر وي بل ته نکیر وي او دنه تپوس کوي درې تپوسونه کیږي د الله د حبيب بارکه د الله د وحدانیت بارکه د دین اسلام بارکه نو چې دې صحیح جواب ورکي نو دا نکیر او منکر ورته وي قد نعلم انك تقول هذا مولا الله د طرف نه پته وجه ته بدا سی وی چې رب می الله دې زما پیغمبر محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دې او زما اسلام می دین دې نو دل دې قبر کې فراخی را وسته شي او دا قبر ورته روخانه کړي شي اوس ګورم تاسو نووي کله ټول قبرستان دور نه دی چې یو قبر فراخي څومره د عقل خبرې نه دي زموږ ایمان دې چې الله دې بڑی له قبر دومره فراخه کی څومره چې دې سکیږي نظر لګي او دته دا قبر روخانه کی ثم يقال له نم دته وي ودشه ندی وی ارجو الى اهلی فاخبرهم وایز زما اغه خپل بال بچته چي ته خبر ورکم چې خو الله وبخلم ازما مسله خو حل شو اجګور کله مسله حل شي تو بیا جړه څه پکار دی او زنانه نبی عليه السلام تراغلی او ام حارثه ندی بچي په بدر کې نبی عليه السلام سره شهید شو بخاری شریف حدیث ته ندا زنانه بډای ورته وای د الله حبیب زما بچي په بدر کې شهید شوه نو وای ک جنت کی خو صبر به حکم اکبل سے کی نو ته وګورې چې بسنګ جړه کو ابډای ور وای نو نبی علیہ السلام ورته وای وی دا خو جنتونه دي وان ابنک اصحاب الفردوس ستا بچي خو جنت فردوس ته رسیدلې نو کدا پته دي مسلمانانو لبل یقین لګي چې زمانہ مرده جنت لاړو بیا بس وګړي اګه جاړي هغه جړې سره بے ضایع وای دا خو غم دار چې وای شرط لاړو دیو جن راغلی یو روایت کې وای چې څوک مرشي نو خلق وای رسپی بچول سپریخل او ملائک وای مخ کی سلیګلی مونږ سره درستو غم دی او د مخ کې غم نشتا همیشه د پاره طریقه سره وی فلانه مړ شو هر واړو بچی دی وای سی ول پریخي دا د انسانانو خبرې دي ځکه زموږ سوچ ټول دی دنیا لره او ملائک وای ما قدما دغه مړ شو خو د دې دومره وګت ژوند د پاره اسرائیلی دا خو مختصر ژوند دی اده قبر د ژوند پته نه لګي چې زرګونه کال جوړیږي ځکه الله له پته قیامت کله راځي اے د آدم علیہ السلام د دور نه خلق په قبرونو کې دي څومره زرګونه کال او شلسو خوشالو کې دي اسو په غمونو کې دي دا سفر نه ختميږي دیو جن د ابو هريره رضی الله عنه مبارک راغلی چې کله وفات کېدو حافظ الحدیث نو جړلې نو چا ورته ولې جاړې وزري دنیا د پاره نه جاړم جړه پدې را دي چې سفر مې ډېر طویل او اوږد دی اما سره سامان کم دی ابو هريره سره سامان کم دی او موږ سره کم دی نه سامان ابو هريره رضی الله عنه وی جړه پدې را دي دنیا پس نیم خفا دین موږ دنیا باندې سکم خو په یو دومره طویل اوږد سفر روانم او اسباب را سره سړي داغه د پار اسباب کم دي ندی حدیث پاک کې امدا سے راضی دته وای دی وای ز غبال بچله خبر ورکو نه ورته وای نم کنومت العروس ودش پشان دود کې دود ناوي
تا به فرض د قیامت الله دې قبر نه را پاسي او الله دې نکی ک منافق وي نو چې تپوس کیږي دی وای مال پته نشتا نو دې زمکه ته وای را جخت شپه نو دې یو طرف نو زمکه را دو کی زمکه د چا تابع ده نو داسې دا پختې په یو بل کې ورشي د الله حبيب داسې وکړي دا ګوته مبارکي په یو بل کې دا پختې په یو بل کې شي ورننوشي نو همیشه دې قبر کې چې دل عذاب ملاويږي تر دې چې الله به پرز د قیامت د قبر نه راپورته کی پرز د قیامت به الٰه العالمین د قبر نه راپورته کی دیو جن ګور هر ګناه ګوره عذاب قبر په کافر خو یقیني دی خو مومن مسلمانم کې ګناهونه کړي نو دمانه عذاب قبر وی اب ای توجه مالا ګورئ مومن مسلمان دې په دمانه عذاب د قبر وی نبی علیہ الصلات والسلام په یوسو قبرونو تیرې دو نوی فرمایل چې دایته عذاب ملاوي وی دیو به چغلی کولا چغلی خونن مونږ ډوکاو نه زنانه کوي نه ناری نه کوي وی دیو ته عذاب قبر د دیو جن دې چې د بس کولا چغلی به کولا د شر پنیت د یو خبره بل توړل خزه خاون ته خبرې کوي چې پلار مور سره او جنگي وی دیو بچغلی کولا دل عذاب قبر د چغلی د وجنه ده ادی بل بد وړو بولو نزان نساتلو نو کله ګره داسي وی چې د مؤمن تم د بد اعمال سره داغه د سزا په شکل کې د قبر عذاب ملاوي روایتو کې راغلي چې اوسړه قبر کې دفن شو مسلمان خټول قبر ولد غور نډک شو نو د الله رب العزت په خدمت کې درخواست وکړي چې زماره بدا پس نو ورته ویل شول چې ته په یو مظلوم تیرې دی هغه سره ظلم کې دوستا وسو چې مدد دې کړې وي خدان دې نا غرض کو دا سزا درته د قبر ټول دور نه پس کله زموږ وس کې دام چاله نو وي جدا سه مکوا وګوره چې ظلم کېږي نو کله لاس وسته دې مظلوم په لاس خلاص کا کله لاس وس نشتا نو په جبه وایا اګه د جبه وس دې می زړه کې پوره خفقانو کا نو هغه کس ته وی دا قبر دل د اور نه د دی وجه نه ډک شو چې ته په یو مظلوم تیرې د ظلم کې دوستا وسو غتا سو نه وي اوس ګوره حالات رس تر رز دمر نازک کیږي په خوا په دې کلو کې چې بچا ظلم کولو کنا ها بھائی دا لګ لګ مشران پاتې دي ګیرې چې سورې پس په خبره به رشي جدا مړ شي نو کې اوسړي په ګناه کولا نو امام باغ د جمعې پرز دا خورټلو او هغه امام له سویل نه شو څنګه دا ټول مقتدیان پرو خلقو بم خلی خلی کو نا په خپل ګناه ملامت شو اوس امام که سوی نو ټول خلق دا غظالم مرګري دي ظالم ته ډاډګیر نه ورکاو ناغله په سملاو نشي اوس پورې ګور دا مشران یو تپوس کوي وای زمون په محله کې او سودخور د مزور سره کیږي کنا داول راځي د خارو د لاندې پراتی د مشرانو دمر غیرت او چې شابه سود کولو نابه الله سونی او ضرور زمون مزور سره نه کیږي او ته جمعات لمر ازن هغه وای چې داسې پیسې سو کوم چې به د اجره او جمعات نه وته نبی څوک په اجره کې پریزي نبی په جمعات کې بیا په خپل کړو باندې شو به مان بشو اوس چې څوک ګناه کوي نو ټول خلک دا غچا مرګري دي نو په خوا کې بچا ظلم کولو په کلی کې بداسي مشرانو چې بخلی خلی کو اوس مشرم ختم دی جرګي مرګم ټولې د پیسو شوي هواي نو د ظلم سره مخنیوي سلاره جوړه نشوا ای وای شکر دې سو کوباسي چې دې ګناه او ظلم کوي دومره سوګي چې منی کی دا ورته سو خپل موای کله نا کله ک پکور کې دومره سوچته چې ته خراب ګرځي او تا نه سپېړې استې شي خبره کولې شي نو مسله به سمای اګه نه کور کې شتا نه په محله کې شتا
تاسو وایي نه وای فلانه ډېر خراب دی نو وای راي کور کې څوک مشر نشته نو کدا څه نه وایي وای به مشرا نوجوانان خدا سیوی نو چې مشر نه په کلی کې پاتې شي نه په کور کې پاتې شي نه په محله کې پاتې شي د معاشره به څه حال شي زموږ د یاداش مطابق پردو ماشومان او کبه غلط ګرځیدل کول نو پردي سړي به ووال نکابو په جړه پلار لراغې فلاني هغه ورته وی خې کړي چې والو غسروانه به کولو اوس استاد یې دلته قران لناستي او استاد ګوتی نشي ورلې اعلان کې سبق مفت کې موږ پلار پیژنو نه صرف پلار الو پیژنو چې کنزلو لراشي دلته پوښې په خبره باندې نور د مدرسې نه د اس نه خبر نه ده او دین پلار خبر ده که بچی ولو چې ما خو سبق نو یاد کړي استادو ته کولم نو بیا سره راځي بیا کنزلو راځي نو کله کوم نه کول والا زما عزت مند سو پات نشي نو بیا ود الله رب العزت د طرف نه سکیږي عذابونه برازي نو عذاب د قبر زما عزت مندو دا حق ده او د الله حبیب علیہ الصلات والسلام مونږ او تاسو دا غینه يرولیو ادا د آخرت په منازلو کې لومبنه منزل له حدیث پاک کې دا سراغلی عثمان رضی الله عنه بارک راغلی ادا لوی جلیل القدر صحابی دے ادا پاغلس نیک بختو کې دے چې د الله حبیب په دنیا کې د جنت زیره کړي دا پاغ عشرو مبشرو کې دے او په خلفاو کې دریم خلیفہ دے عثمان رضی اللہ عنہ مبارک راغلی حدیث کی وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتُهُ دې چې په قبر سره خوا کې ودرېد نو دومره به وجړل چې ګیره به په اوخ کو لاند شوا نو ورته ویل شول چې ته جنت یادې اور یادې نو دومره ډېر نه جاړي او دل تجاړي وی ما د الله د رسول علیه الصلاۃ والسلام ناوریدلی ای فرمایل ان القبر اول منزل من منازل الاخره د اخرت په منازلو کې دا ډومبنه سره ډومبنه پوړای دا فان نجا منه فما بعده ايسر منه که قبر کې نجات ملاو شنو ورپسې ټول آسان تھیا دا وان لم ينجو منه فما بعده وشد منه او کدل تورته نجات ملاو نشو نو ورپسې مسله د دینم خطرناک ده ورپسې مسله سره ځکه وې د قبر د عذاب حق ده خو کله چې د جهنم عذاب سوګوري نو دا ورته آرام ښکارا شي لکه د سوره یاسین دی آیات تفسیر علماء وکړي او ماشاءالله تاسو اکثر مسلمانانو ته سوره یاسین یاد وی دی وی قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون پرز د قیامت چې به خلق د قبر نرا پورته شي نو دا قبرونو بواله وای من بعثنا من مرقدنا مونږ د خوب د زین چارا پورته کو د آرام د زین چارا پورته کو دلته موږ تاسو ورې چې قبر کې عذاب دی وای د خوب د زین چارا پورته کو نو د دې علماو مختلف جوابونه کړي یو وای د اخرت عذاب چې دا قبر والا عذاب ولو ګوري نو دا ورته د خوب زیخ کار شي لکه اهل علم لیکلي وای کور والا دی راوستل دی دنیوي خور کې بدلو دشي دا بای ته د آرام یو زیخ کار شي دا بای ته د آرام یو زیخ کار شي دا الله حبیب فرمایل ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع منه وای ما چې څومره د کتو زایونا ما ندی کتلی مگر قبر پټول کې لوی د خطرې زه ده قبر سره دا زما عزت مند لوی د خطرې زه ده نبی علیہ السلام چې وکړه د مړي د دفن فارغ شو
نو د قبر سره خوا کې بودرې دو او داسې به وي استغفروا لاخيكم ثم صلوا له بالتثبيت فانه الان يسأل رواه ابو داود د قبر سره چې به تیار شو د الله حبيب بودرې دو وی دی رور لمو د مغفرت دعا وغواړي او ورله سوال کوي چې الله رب العزت د قبر په سوال جواب کې ثابت قدم کې دنه به اوس تپوس کیږي دنه بس کیږي اوس بدنه تپوس دیو جناغه سنت طریقه دا زموږ مسلمانانو چې مړ دفن کی نه اغتا د استقامت سوال کوي څورته کوي چې الله دې په سوال جواب کې مزګه دا وخت ډېر نازک دی دا وخت ډېر نازک دی نو دی وخت کې سوالونه کول الله له جړل چې یا الله دې په دې سوال جواب کې ثابت قدمی ورته ور نصیب کړي بلکې سنت طریقه دام د خنن رواجونو موږ دي سيزونو ته نیو سم کړي اې خپل مړې سیم نیریږي چې په خپل لاس یوم لمبه او خاور له وردن کې بیا ډویریږي نه د زمو رواج دومره دې ناس تلته چې څوک دعا لراغه کرانه غي ندی وخستا اهمه مسله سره د خپل مړی د خپل والد په خپل د غسل ورکولو خدمت وکړه پکار وې دارې چې مړې څوک خپل لام پیسې کدا بند ډېر عاجز دی نو کدا سي سولې د نو پرده دی واچي اګه د خوشحالي سولې د نو دا خبره د اشاعت تیو کی چې ما د دې مړی نه داسې د خوشحالي څه شي کله انسان وګوري د خوشحالي څه شي د مړی په غسل ورکولو کې د مړی سره په غسل ورکولو کې لاګه د شام دی عالم ذکر دی کولو بیان کولو دی بیان لګول او بچی وی نو یو زنانه څوک مړو هغه چې رمدا بسوک دفن کړي او سړی ویزو نو هغه چې دفن کو بس لحد کې خو سړی به خود پرې وته ډېر راځي به خود او حالې چاله نه وي خودي زنانه ډېر ته پوښتنه وکړ ناغوي چې بس ما لای خینو چې دې کې 500 سوکراغه بس اوچته کوی ویړو دا باز اوقاتو کې کرامت وي نو کدا سي سديولي دل د خوشحالي خبره نو د شریعت حکم دا دی چې داغه سوکا داغه اشاعت وکا اکدا سي او خبره بنده کمزور دی نو پاغه په نو خد چې خپل سړی سو کې غسل ورکي خپل له حد لسکي له حد له ورکته کې خپل له حد له سړی مړ سو کې دا ورکته کې اپ خپل لاسوي خدمتو کې بیا دام د قبر تیار شي نو په دې قبر صوب چرکاور سنت طریقه ده بلکې وې دومره کور سره سره کیږي چې او غضب شي او غوخه تقسیم شي عمرو ابن العاص رضی الله عنه مشهور صحابي دی د چې کله وفات کېدو نو دا وصیت وکړو ګڼ وصیتونه یو وصیت دامو چې وکله ما دفن کړي نو زما د قبر سره دومره ایثار شي چې یو اوخ ذبح شي او داغه غوخه تقسیم شي زيو نوی کور تراغله مسممات د الله د طرف نه نکیر او منکر راځي چې زبس جواب ورکو د تاسو زما د قبر سره څه شي نحلیل ملکری مستحبه طریقه ده چې د خپل مرده د قبر سره سره خلق لاړل خطلک څه شه لګ ور سره ایثار شه خود رواجونو رسمونو د وجنړې سنت طریقې زموږ نه څه شوي ډېر سنت طریقې زموږ ناغه فوت شوي زما عزت مند د قبر عذاب دا حق ده زموږ استاد په دی باندې ایمان ده درنګ ده او کسات ده موږ تاسو د خارو تزو دا لوی دا آرام او د سکون شه ده او کچره موږ تاسو دا ژوند د الله او د الله د رسول د حکم مطابق تیر کو او د خپل خواهشات مطابق متیر نکو اګه ژوند مو د خپل مرزي مطابق تیر کو او د خپل خواهشات مطابق متیر کو د الله او د الله د رسول د خبره سره لحاظ مونږ کو دیو مسلمان مال تا داغه حیات تا داغه وینو تا جان ته مجانو نوي
نو بیا ګوره دې قبر کې زموږ استاد زما عزت مندو اس خیر نشتا چې په خپل ځان باندې ورحمېږو او د خپل قبر او د آخرت د پاره زما عزت مندو شو دا غي د پاره زما عزت مندو فکر من شو د خپل رب نه هر وخت سوالونه وکړو چې الله زم کدن کې ثابت قدمی مونږ او تاسو ترا نصیب کی او رب العالمین د قبر د عذاب نه مونږ او تاسو ساتي اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها فرمایي وای نبی رسول سلام خطبه وی نو د قبر د عذاب ذکر وکړو وای زوجل مسلمون زوجتن کم صحابه جناز ټول په چوغو چوغو جړل به اختیار شول رواه البخاری نو دې ډېر جړاګانو سره حالت بیني و بین ان افهم کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم زد الله د حبیب په خبره پوی نشم د جړا د وجنه چې صحابه دومره جړل نو یو سړی ما نه مخله ناستو نو قلت ماوی لرجل قریب مني اے بارک الله فیک اکستو الله دې تا کې خیر برکت واچي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اخر قوله دا الله حبیب په دې اخره خبره کې سوکل ما خود جړا د وجه نواو نه دیتا ناغه ورته وی چې الله حبیب ما ته وਹੀ شوی انکم تفتنون فی القبور پتا زمانه قبر کې امتحان برازي مخ کې د فتنې د دجال نه نو دا د ازمایش یو زید زما عزت مندو دا نن چې تاسو په ګرمۍ کې راغلي ایدا د قبر تیارې دا تاسو چې روزي دي سیدا د قبر تیارې ک نور نیک اعمال کوي د عزت مندو د دې قبر د فارس شه د تیارې ده د چې موږ تاسو زما عزت مندو تیارې وکړو دیو جنې عالم نشه تاسو کړو ډېر تاسو نو یو تاسو پکې دام وی په خوا خلق به مرګ ته خوشاله دل مونږ ورته خفقیږو نا غالب ول جواب ورکوي دنیا روانه کړي وا او خیرت جوړ کړو څوک چې د ځنګل او ویرانتیان آبادی لږی خوشحالي که خفای نن مونږ دنیا آباد کړي قبر سره قبر مروان کړي سړی چې د آبادی نه ځنګل او روان ته ځي خفای کني نشي د خپل قبر د جوړولو د آبادولو زما عزت مند کوشش کو هر وخت د الله ذات عالیه طرف ته موږ او تاسو متوجي شو په خپل ځان باندې زما عزت مند رحم کو اے اوسم مکدا مونږ څومره ګناهونه کړی او صحیح توبه او باسن الله معاف کوي کني معاف کوي بھائی زموږ استاد په توبې ستو کې به وخت لګیدلې د الله په معافی کې څه ده چې په خپل کړو خفیمان شو زموږ ډېر مهربان رب دی دومره مهربان زموږ والدین ندي څومره مهربان چې زموږ رب دی او چې موږ لګ او تاسو کوشش وکړو په خپل کړو خفیمان شو آینده د الله سره وعده وکړو او د خپل قبر او د آخرت د پاره زما عزت مند شو دا غیر لپاره موږ او تاسو فکر من شو الٰه العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله د خپل قبر او ځنکدن فکر زموږ سره مرګره کې الله په ځنکدن کې د لا اله الا الله کلمه د اسلام زموږ په خله په خپل رحم او کرم باندې جاری کې الله موږ خالی جو لیو په جوړو کې مو بغیر د عیبونو ګناهونو بل شي نشتا موږ سره په ځنکدن او قبر او آخرت کې د عفو او د کرم معاملې وکړي زمونږ د اعمال او اخلاق او معاملې مکه الله مونږ ته ټول امت ته د صحیح توبې توفیق ورکړي الٰه العالمین مونږ ته زمونږ د ټول والدین او ته استادان او ته اصول فروع او ته امرو ژوندو ته حاضرین او غایبین او ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله سمره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې الله تعالی شفاء کامله عاجله ور نصیب کړي الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې دعا وغواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راوړي الله زموږ اعمال له موږ زموږ اخلاق له موږ
تا همیشه د بندگانو سره د خپل رحم او کرم او عفو معامله کړي الله د خیر عافیت بقدر ضرورت باران په موږ وره الله د تمامي دنیا د مسلمانانو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او دینی او دنیوي پریشانای ختم کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې بی ګناه بندیوان الله د بندر اخلاص کې د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ورور کې او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کې زموږ د مدرسې تعمیر کې ډېرو مسلمانانو منډې تللې والی الٰه العالمین تر چا بدلې نه دنیا کې پریزې نه په آخرت کې په دواړو جهانونو کې په جوړو کې خیر واچي او الله دې په مال اولاد کې خیرونه او برکات واچي او دا مدارس او مساجد او مراکز او د دین شوبه الله تر قیامت قائم دائم او ساتي الله دې ټول بندگانو ته الله سونه غړولي الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه ته معلوم دي دا ټول پورا کې او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای الله ته معلوم دي دا ټول پریشانای ختم کې زموږ د مخ کې واړه او لوی ګناهونه معاف کې او آینده سمره ژوند پاتې دي الله د هر قسم ګنا نه بخپل رحم او کرم زموږه حفاظت فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب